ستاسو چې څو پورې بجټ کې ګروث ریټ ستاسو نه زیات شوی دا ملک مخکې نشي تللی اوس هغه دغه 2.7 2.8 3 پورې دی دا چې 5-6 پورې ته نه رسېدلی دا ملک نشي مخکې بیان ورکړ ټویټ ورکړ چې پنجاب کې یو سړک لپاره 465 ارب روپے مختص شوي حالانکه هلته موټروي مخکې نشته د دوی دا هغه دی چې مرکزي هغه چې دی پی ایچ ډي پی هغه ټول پاکستان لپاره دی اوس دا فیصله شوې ده چې کوم یو پروجیکټ نیم به صوبه ورکړي او نیم به مرکز هغه کې او هغه هغه ضرورت هغه یو هغه لپاره یو پنجاب لپاره ما په هغه ورکړنه احسان اقبال داغه مال جواب راکړ چې نه دا داسې نه دی او دا داسې دی او هغه شه دی او دا خو صرف سی ډبلیو پی کې شوی دی بیا مخکې بغي ابل اوس په اسمبلی کې په دې باندې بیا هغه شو باسو شو دا خو بدګماني پیدا کوي اوس کله و چې دا ترمیم مونږه دې کې اگر اول ترمیم راولو او دا صوبو ته چې کم حصہ ملاوي کې دې کې کمیره ولو ځکه چې مرکز سره پیسې کم دي مرکز سره ولې پیسې کم دي مرکز خپل خرچې نه کموي روز تر دا خرچې زیاتې 18 ترمیم کې خو دا ډېر هغه چې دي محکمې چې دا صوبې ته منتقل شوي دي بیا تاسو ولې هلته د امره لوی وزیران د هغې دپاره ساتلي دي او دوی وایي چې مرکز هغه نشته ما پرون مخکې دا وعده وه چې هغه به کم شي دا پټرول او ډیزل قیمت به کم شي هغه ونه شو خو دوی خپل پټرولیم لیوي چې دا هغه 4 روپۍ 85 پیسې په پټرولو باندې داسې په ډیزلو باندې په د کیروسین آیل باندې دا زیاته کړه او دا چې لیوي چې دا ټول مرکز ته ځي دا اربونه روپۍ دي دې لیوي نه تقریبا یو دا چې ټول هغه کې اوس 85 روپۍ په یو لیټر باندې پټرولیم لیوي دا چې هغه مرکز ته ځي دې نه تقریبا او دا ډیزل لا ټول ته راځي ځکه یو کرب روپۍ مرکز ته دا خالص مرکز ته دوی وایي موږ سره پیسې نشته موږ پیسې کټ کې او دا زور چالته عوام دا زموږ مرکزي حکومت وایي چې معیشت ښه دی وروسته د حقیقي ما آیا د هغې اثرات عوامو ته رسېدلي دي او که نه اصل ته چې وایي ټریکل ډاون افیکټ په انګریزي کې ورته وایي ټریکل ډاون افیکټ عوامو ته رسېدلي خو ته ډېر څه وایي چې زما ګروټ دا دی او فلانې دا دی او سټاک ایکسچینج کې دا چل دی خو عوام خو ماغه پریشانه دي اوس خو دلته د اوړو دا مسله جوړه شوه دا هم د صوبو په منځ کې پنجاب خلاف هغه لګیا دی چې بھائی موږ ته اوړه نه ملاویږي وایي اوړه بند کړي دي خو بېروزګارۍ دا ورسره دا خلک چې بار ځي نه دې لپاره ځي چې دلته بېروزګاري ده بجلی قیمتونه چې زیاتېږي د هغې وایي چې یاره دا دی کې لاسز هغه دی تاسو خپل هغه فیصلې غلطې کړي دي او زور عوامو ته ځي ستاسو سرمایهدار کارخانهدار ټول کارخانې وروسته ورځ بندېږي ځکه چې هغه وایي چې د بجلی قیمت زیات دی ټیکسونه زیات دي نو موږ دلته کار نه شو کولی مخکې موږ خوشحالېدو چې امریکې موږ باندې ټیکس کم کړه چې دی اوس په زیات برآمد کېږي امریکې ته خو هلته کارخانې والا وایي چې یاره موږ په دې کې نه شو کولی دې لپاره صحیح معنی کې منصوبه بندي او چې څو پورې اصل ته چې وایي چې سټرکچرل ریفارمز اصلاحات هغه نه شوي د ملک دا ملک نشي ورتلی افسر شي داسې هغه ده دوی خو روزانه پرون وزیر اعظم صاحب یو ځای هغه کوي چې دا اوس ون وینډو هغه دی کې بهر یو سہولت ملاوي ون وینډو اپریشن بیا همیشه وایي او دا بیروکراسي ستاسو یو شیم نه پرېږدي ایس آی ایف سی هغه جوړه کړه چې دې سره به بس دا یو هغې سره به کېږي هغه هم فیل شو هغه شانتې هغه دا څومره د بدقسمتۍ خبره ده چې د دې فیل افریدي ضلع کې تیرانه خلک بېکوره شوي دي را روان شوي دي 4 ورځې هغوی په لاره تېره کړې په دې یخنۍ کې ماشومان زنانه د بوډاګان ټول په هغې ګاډو کې ناست وو او دوی سره طریقه کار نه و چې رجسټریشن یو ځای و هغې کې سره بس ټولو ورځ همدغه سلسله وه هغوی سره هېڅ سهولت نه اوس هم بس څه سهولت نشته دا څومره شرم خبره ده د دې لپاره همکاري د ټولو مشترکه طور باندې همکاري پکار ده هر یو سیاسي پارټۍ له دوست کول پکار دی د خپل نوجوانانو د قوم د دهشتګردۍ چې کوم نقصانات زموږ ټول جنوب اضلاع بالکل هلته ماښام نه پس تللی نشي
سړکونه خالي سنساني کوڅه اوږدې نه اغوا کېږي دغسې د نورو علاقو کې باجوړ کې په خیبر کې کرمې کې هر ځای کې دا سلسله روانه ده دې لپاره کوشش ته پکار دی چې موږ دې لپاره یو داسې واضح طریقه کار جوړ کړو چې دا ملک مخ پر وړاندې بوځو